औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद लरम چې روغ جوړ به د صحت په جامه به نن به ان شاء الله مونږ ډیفرنشل ایکویشن لیکچر نمبر 2 فارمیشن اف ډیفرنشل ایکویشن کو. نو د فارمیشن اف ډیفرنشل ایکویشن مطلب دا دی چې ډیفرنشل ایکویشن مونږه په څه طریقه جوړو. نو د ډیفرنشل ایکویشن obtained from the equation containing variable x and y and eliminating all the unknown constant from the given equation through derivative. که زموږ سره یو ایکویشن صحیح زموږ سره یو ایکویشن او په هغه کې زموږ سره ویریبل x او y او ډیر ورسره په هغه کې صحیح اننون کانسټنټ دي. نو موږ به د ایکویشن نه ډیفرنشل ایکویشن څنګه جوړو؟ موږ به داسې کار کوو چې د ایکویشن موږ سالو ډیرایویټیو اخلو او د چې ډیرایویټیو والو پته کې چې څومره اننون کانسټنټ دي هغه به د څه شي الیمینیټ شي او زموږ سره چې کوم ایکویشن پاتې شي هغه ایکویشن ته موږ ډیفرنشل ایکویشن وایو. فار ایگزامپل زموږ سره یو ایکویشن ما ولیکو y is equal to x plus a. په دې کې دا y سره ډیپندنٹ ویریبل دی، x پکې انډیپندنٹ دی او a پکې اننون کانسټنټ دی. خو کله a پسې دلته اوس څه لګېدلی وي 2 راغلی وي. خو 2 زموږ سره څه دی نون کانسټنټ دی ځکه چې د دې یو ویلیو ده او a دی د زموږ سره اننون کانسټنټ دی د څه ویلیو اوس نشته. نو y is equal to x plus a دنه موږ ډیفرنشل ایکویشن څنګه جوړاو؟ نو موږ وایو چې کله د ایکویشن نه موږ ډیفرنشل ایکویشن په څه طریقه جوړاو؟ دا موږ ساخلو ډیرایویټیو اخلو او دنه بسری مو الیمینیټ کو په دې کې چې څومره اننون کانسټنټ دی دنه موږ سری مو کو سبت الیمینیټ کو a. نو چې دا موږ ډیرایویټیو اخلو ډیرایویټیو اف y with respect to x ا دې خو به شي d by dx into x plus d by dx into a. نو دا به زموږ سره څه شي 0 شي d by dx نه 1 نشي نو dy by dx زموږ سره رااله 1 نه. دا زموږ سره د وس یو ډیفرنشل ایکویشن زموږ سره تیار شو. ځکه تیار شو چې د ایکویشن نه سونه په دې کې اننون کانسټنټ دی اته ټول څه شول الیمینیټ شول او په اخر کې چې کوم ایکویشن پاس شي دا زموږ ډیفرنشل ایکویشن وایو. ها اوس موږ په ډیفرنشل ایکویشن باندې څه کوو یو ایگزامپل کوو. موږ سره question given the y is equal to ax square plus bx plus c او ایسا فارم ا ډیفرنشل ایکویشن د دې نه څه جوړ کړي یو ایکویشن given دی دا ډیفرنشل ایکویشن څه کوي ته جوړ کړي. نو کوم وګورو په دې کې زموږ سره اننون کانسټنټ څه دی یو a دی یو b دی او یو c دی. نو موږ وی د دغه چې کله ډیفرنشل ایکویشن جوړه موږ بس کو ډیرایویټیو باخلو او دا هغه ډیرایویټیو په تر باندې پته کې چې څومره اننون کانسټنټ دی او به څه کو الیمینیټ کو. نو څنګه وکاو؟ ها اوله به موږ ته ډیرایویټیو والو with respect to x dy by dx شو دی خو علی خو زموږ سره اترا بهر شو d by dx موږ والو x سکوير تا پلس b بهر رالو d by dx والو x تا پلس d by dx والو c تا. نو چې دی خو وګورئ دلته په زموږ سره dy by dx ها ای په خپل ځای شي ډیرایویټیو اف x سکوير نو زموږ سره راځي 2x نو دا به 2x شي ټیک شو او د d by dx والو هغه نه ونه زره تاسو خپل وایي خادي نه علاوه هم سره b په خپل ځای شو d by dx نه ونه زموږ نه لیکو او ډیرایویټیو اف x with respect to c به شي 0 شي. زموږ سره په ونه ډیرایویټیو کې دا ایکویشن پاتې شو. نو زموږ سره کوم c چې کومه د څه شو الیمینیټ شو پکې څه پاتې دي یو b پاتې دي یو a پاتې دي. نو اوس موږ یو پیر بیا ډیرایویټیو ونه به شي دوباره چې ورته څه شي d سکوير y ډیوایډ بای dx سکوير ها 2x په را بهر 2 به را بهر شي 2a او d by dx والو موږ ته x تا پلس دغه شان به d by dx والو b تا. نو چې وګورئ په d سکوير y ډیوایډ بای dx سکوير نو d by dx سره به کینسل شي 2a پاتې شو او ډیرایویټیو اف dx with respect to بیا شي 0 شي. نن سره پاتې شو 2s پاتې شو. نو اوس هم زموږ سره یو اننون کانسټنټ شته کم یو a دا موږ څو کو دوباره به ډیرایویټیو والو چې د کوم وخت پورې ټوټل اننون الیمنټس چې کم دي اننون ویریبلز چې کم دي هغه د ایکویشن نه ختم شوی نه دوباره چې څه شي d cube y ډیوایډ بای dx cube او d by dx فورو چاته 2a تا ٹھیک شو. ها 2 تیرا بهر شو d by dx چې موږ a توالو نو d by dx چې توالو سره زموږ سره اننون کانسټنټ دی دا به شي 0 بشي او 2 ملټیپلای بای 0 نو 0 زموږ سره d cube y d cube y into divide by dx cube زموږ سره برابر شي 0 برابر شي دا زموږ سره شو ډیفرنشل ایکویشن دی نه جوړ. زه مونږ وایو سولوشن اف ډیفرنشل ایکویشن د یو ډیفرنشل ایکویشن مونږ سولوشن څنګه معلومو. نو سولوشن اف ډیفرنشل ایکویشن مین to find the value of dependent variable let's say y by using different methodologies. For example
زموږ سره د ډیفرنشل ایکویشن موږ څه کوو سولوشن معلومو د ډیفرنشل ایکویشن سولوشن معلومول دا چې په کوم ایکویشن کې کوم ډیپندنت ویریبل دی لیټ سی وای دی دا هغه موږ څه کوو ویلیو معلومو بای ډیفرنٹ میتھډالوجیز اوس موږ هغه میتھډالوجیز وایو چې په کوم میتھډالوجیز باندې موږ سره په ایکویشن کې ډیپندنٹ ویریبل دی لیټ سی وای دا هغه وای موږ څه کوو ویلیوز معلومو نو دا به موږ سره سولوشن اف ډیفرنشل ایکویشن دی سولوشن اف ډیفرنشل ایکویشن کې د ټول نه اولنی میتھډ چې کوم دی هغه راځي سا separable variable equation چې کا موږ وایو solution of differential equation موږ ته چې کوم په equation کې کوم dependent variable y دا هغه ویلیو موږ معلومه کو نو دا هغه y ویلیو د معلومول لپاره هغه dependent variable ویلیو معلومول لپاره اولنی میتھډ څه کوم یوز کیږي separable variable equation میتھډ دی نو هغه زموږ سره څه وایي an equation in which terms x and dx can be separated from terms y and dy نو separable variable equation method با مونږه څه ته وایو چې په هغه ایکویشن چې په هغه کې مونږه x او د هغې ډرایویټیو dx جدا کولی شو د y او د هغه د ډرایویټیو dy نه لکه جنرال فارم څنګه دی y او dy څه شوي دي جدا شوي دي د x dx نه دا د سیپریبل ویریبل ایکویشن جنرال فارم دی چې کله یو ایکویشن دې فارم ته تیارېدو چې کله یو ایکویشن دی مونږ ته ګیون دی او هغه مونږ په ډیفرنٹ میتھډ باندې سال کوو ولنیم میتھډ رالو سیپریبل ویریبل نو مونږ په سیپریبل ویریبل ال سال کوو چې دا هغه ایکویشن دا فارم جوړیږي y dy y into dy is equal to x into dx کدا فارم دینه جوړېدو نو بیا مونږه مخکې چې کوم میتھډ وای بیا په هغه میتھډ باندې استعمال کوو سال کوو خو کدا فارم ته جوړېدو y dy is equal to x dx کدی پمپ تیار دونه بیا موږ په کوم میتھډ باندې سال کوو په سیپریبل ویریبل اردینری ډیفرنشل ایکویشن میتھډ باندې او په کوم میتھډ او موږ به دې کې په کوم رولز استعمال موږ د انټیګریشن رولز سکو دوه ساډو ته موږ انټیګریشن لګاو او په هغه میتھډ باندې وسکو موږ ایکویشن سکو او سال کوو دا وای چې کوم ویلو دا به فایند کوو اوس موږ په سیپریبل ویریبل ایکویشن میتھډ باندې کوم دی اول نمبر سوال کو زموږ سره یو کوېسچن ګیون دی چې dy dx is equal to x square divided by y نو دا ایکویشن موږ ته پته نشي چې دا موږ په څه طریقه باندې سال کوو موږ ته پیپر کې دا نه کیږي چې دا به سیپریبل وکړي کدا په نور چې کومه کوم میتھډ وایي دا په هغه وکړي خو موږ به د ایکویشن چې کوم دی په ځان د دې طریقو ته جوړو چې آیا دې په سیپریبل کې کدی په نور طریقو کې نو د سیپریبل د لپاره موږ کوم جنرال فارم او څنګه زموږ سره y dy is equal to x dx دا کوم کوېسچن چې دی دا کوم ایکویشن چې موږ ته کیونه دی اول موږ وګورو چې آیا دې فارم ته جوړیږي چې دې جنرال فارم ته جوړېدو نو خامګه په سیپریبل میتھډ باندې سکو مخکې سال کوو کنه جوړېدو دې فارم ته بیا موږ نور میتھډ سکو یوز کوو کدی ایکویشن نو کراس ملټیپلیکیشن وکم نو دې بده چې y dy is equal to x square into dx ها بالکل هغه فارم ته جوړ شو y dy is equal to x square into dx بالکل دا هغه په شان دی ٹھیک تا x square x دا مسله نه کوي زموږ صرف دا پکار دی y into dy is equal to x into dx ها موږ وایو چې دې فارم ته جوړ شو او په سیپریبل باندې کېږي نو سیپریبل کې موږ څه استعمالو انټیګریشن استعمالو دا په دوه څه ته موږ سوالو انټیګریشن والو چې انټیګرل اف y into dy is equal to integral of x square into dx ها نو انټیګریشن اف y into dy بس دا به شي y square divided by 2 ادا به څنګه سره انټیګریشن اف x square into dx به څنګه سره x cube divided by 3 ایو بو سره یو کانسټنټ راشي اوس بس چلو کو اوس به دیخوا کراس ملټیپلیکیشن کو ملټیپلای بای 3 کو ملټیپلیکیشن کو دا به څه مو سره 3y square divided by 2 او دا به شي 3 او 3 به دوه سره کینسل شي سری بسری x cube پاتې شي او c1 ملټیپلای بای 3 به څنګه سره شي 3c1 شي اوس بس وکړو پټو کې بکرا پټو کې بدوانه سره ته ملټیپلیکیشن وکړو ټیک شو نو 2 بر 2 سره کینسل شي دا پاتې شي 3y square is equal to 2x cube plus 6c1 دا زموږ سره شو دا رالو ها اوس زموږ سره څنګه موږ به وایو چې په سولوشن اف ډیفرنشل ایکویشن کې موږ چا ویلیو فایند کوو کوم ډیپندنت ویریبل چې دی ډیپندنت ویریبل زموږ سره څوک دی y دی سوال د موږ سره لیټس سی او زموږ سره ډیپندنت ویریبل څوک دی y دغه y موږ څه کوو ویلیو معلومون دا y سکوير موږ جدا پاتې کوو ا دې لیکلو شو 2x cube plus 6c1 divided by 3 دا زموږ سره سره د y کم ډیپندنت ویریبل چې دا هغه ویلیو زموږ سره راغله دا په دې طریقه باندې موږ سیپریبل ویریبل میتھډ باندې دا سولوشن اف ډیفرنشل ایکویشن فایند کوو دا نه بس یو بل اگزامپل لې هغه ته موږ په سیپریبل ویریبل ایکویشن کې اگزامپل نمبر 2 زموږ سره یو بل کوېسچن ګیون دی dy by dx is equal to 1 over x tan y اوس به موږ ته په پیپر کې دا نه ګیون چې دا کوېسچن تاسو په سیپریبل وکړئ کبل میتھډ وکړئ ٹھیک شو ابل میتھډ لا باندې ځکه دا غوښو لا نه علم
ټیک ده موږ ته په پیپر کې دا نه کیږي خو موږ سٹارټ سیپریبل نه والو چې آیا دا کوېسچن که په سیپریبل کیږي نو بیا موږ مخکې میتھډ ته نه ځو موږ دا اول د سیپریبل جنرال پامپ سره کمپیر وکړو که هغې د سیپریبل جنرال پامپ په شان وو نو موږ به سیپریبل سال کړو که هغې جنرال پامپ سره یو شانتي نه وو نو بیا موږ مخکې میتھډ ته فارورډ کوو نو موږ وګورو کراس ملټیپلیکیشن دلته وکړو دا به شي زموږ سره x 10y into dy is equal to dx ٹھیک شو ها اوس د سیپریبل چې کوم جنرال پامپ دی هغه څنګه دی y dy is equal to تاسو د هر یو میتھډ چې کوم دی هغه جنرال پامپ تاسو ته یاد دي دا موست امپورټنت y dy is equal to x dx موږ دغه میتھډ ته جوړ کړو چې جوړی کنه خو نو دا د لیکل شم چې 10y dy او دا dx په خپل ځای شو او دا x دی خو ډیویژن تر ټیک شو او بالکل هغه شان جوړ شو که جوړ نه شو دلته زموږ سره y dy او دلته زموږ سره x dx دی دلته زموږ سره څنګه رالو دا 10 ته اګنور کړئ y dy زموږ سره رالو او دلته سره زموږ سره dx ور x دی نو هیڅ مثلا دا که x dx راشي او دلته زموږ سره dx ور x رالو خو زموږ مقصد چې کوم دی د x او د dx سره دی زموږ د ملټیپلیکیشن یا د ډیویژن سره څه مقصد نشته او بالکل x dx په شان دی اوس موږ څه لیکو موږ ته پته ولګیږي چې او سیپریبل جنرال پامپ په شان دی نو موږ سیپریبل میتھډ باندې څه کولای شو مخکې سال کولی شو موږ څه وکړو چې سیپریبل باندې سال کولی شو موږ د دوه طرفونو ته انټیګریشن والو انټیګریشن اف 10y into dy is equal to integration of 1 over x into dx تاسو لیکلی شم ټیک شو ها انټیګریشن د 10y په ځای څه لیکلی شم sin y divide by cos of y into dy او انټیګریشن اف 1 over x into dx هم سره برابر دی log of x پلس د سره بسره شي یو کانسټنټ پر شي خدای غسر موږ سوال کوو log of c ټیک شو اوس په ډینامینیټر کې زموږ سره کوم ویلیو ده cos of y او دا غي چې کوم ډیرایویټیو زبره موجود ده زموږ سره cos of y د ډیرایویټیو اف cos of y سره برابر دی د ماینس sin y برابر دی او زموږ سره څه دی sin y د سره موږ صرف سوال کوو ماینس ولګاو او انټیګریشن اف sin y divide by cos of y into dy is equal to log of c x plus log of c لیکلی شم ټیک شو ها اوس چې کوم دی موږ څه چل کوو موږ چې کوم دی چې کله زموږ سره په ډینامینیټر کې داسې یو ویلیو د هغې په ډینامینیټر کې زموږ سره داسې یو ویلیو او د هغه ویلیو ډیرایویټیو بره موجود دي موږ داسې لیکلی شو چې ماینس انټیګریشن اف ساین وای ور cos of y موږ لیکلو چې log of cos of y ټیک شو ځکه چې د دې ډینامینیټر چې کوم ډیرایویټیو دا بره موجود ده is equal to log of دا دوه به شي ملټیپلای شي x وشي ټیک شو اوس ورته د log موږ څخه ختمو موږ ته e ولګاو e raised to the power دا د minus log of cos of y ټیک شو او دغه به زموږ سره شي e log of xc د e د ویل سره به دا ختم شي د e ویل سره به log شي ختم شي اوس بس کوم زموږ سره بره پاتې شو سم minus cos of y او څه تصریف څه پاتې شو x پاتې شو نو زموږ سره چې کوم دی چې موږ لیکلو چې cos of y is equal to minus xc نو زموږ سره د y سره جنرال سولوشن نه د y زموږ سره ویلیو رااله یا موږ د څه لیکلو چې y is equal to دا cos of y cos inverse into xc minus ټیک شو دا زموږ سره د y سره ویلیو رااله کوم زموږ ته پکاره سولوشن اف ډیفرنشیل ایکویشن دا y کوم ډیپندنت ویریبل دا ویلیو زموږ سره رااله ها اوس زموږ سره په ډیفرنشیل ایکویشن چې کوم سیپریبل ویریبل میتھډ دی پای کې لاست نمبر اگزامپل دی دنه په تاسو ته هومورک کوم در کوم چې کوم کوېسچن په تاسو په ایز هومورک سال کوي په دې کې لاست نمبر اگزامپل دی په دې هم د پیپر د حواله سره ډیر زیات امپورټنت دی چې سبا سال د انیشل ویلیو پرابلم تاسو سره یو پرابلم دا شان گیونی تاسو له بس باونډري کنډیشن درکړل شوی څنګه y of 0 is equal to 1 نو د کوېسچن نه مخکې به اول موږ دا وایو چې د y of 0 is equal to 1 مطلب څه دی یعنی مطلب دا دی په y کې دنه څه دی x دی او دا x هغه ویلیو څه ده 0 ده چې کله تاسو ته رسیږي نو چې y of 0 is equal to 1 دی مطلب دا دی چې په دې y کې دنه څه دی x دی او د x ویلیو څه ده 0 ده او د y چې کوم خپل ویلیو دا څه ده 1 ده ټیک شو اوس موږ راشو کوېسچن ته dy by dx is equal to x into x square plus 1 divided by 4y cube موږ ته دا کوېسچن گیونی دا سال کوي موږ ته دا نه کوي چې په سیپریبل وکړي که په هوموجینس وکړي موږ ته دا نه گیون خو موږ په دې ځان له سیپریبل نه سٹارټ والو ولې چې زموږ سره اول نه میتھډ دی سیپریبل نه سٹارټ والو که په سیپریبل کېدو ښه کنه که بیا موږ هوموجینس یا نور میتھډ ته موږ څه کوو مخکې ځو موږ د سیپریبل د جنرال پامپ سره څه کو کمپیر کو y into dy is equal to x into dx
د دې چې کراس ملټیپلیکیشن وشي څه بشي 4y cube into dy is equal to x into x square plus 1 into dx. نو ګوره دا 4 کتري سم موږ نیګلیکټ کو y into dy شته بالکل شته دا ټوټل په x ته په د x ټرم دی کنه x شو او dx بالکل هغه په شان دی د سیپریبل جنرال پام په شان دی موږ به سیپریبل میتھډ باندې سال کولای شو موږ څو انټیګریشن 4 به تر بهر شي انټیګریشن به ول y cube into dy is equal to انټیګریشن دا x او x square بس شي x cube بشي او دا dx په سر دی خو ملټیپلیکیشن دا یو ټرم به جوړ شي او x په 1 سره ملټیپلیکیشن x په شو dx په سره ملټیپلیکیشن انټیګریشن به دوه ته وایو ټیک شو چې انټیګریشن اف y cube into dy بس شي د y cube انټیګریشن شي y to the power 4 divided by 4 درې بشي زموږ سره x to the power 4 divided by 4 دلته ولیکل شو او درې زموږ سره انټیګریشن چې x square divided by 2 یو کانسټنټ به سره c ولوي اوس چې موږ وګورو y to the power 4 divided by 4 دی او دغه زموږ سره څه دی پور خپل دی نو 4 او 4 به د ور سره کینسل شي زموږ سره صرف او صرف y to the power 4 پاتې شي دلته به زموږ سره پاتې شي x to the power 4 divided by 4 په خپل ځای او دغه به شي x square divided by 2 کانسټنټ په خپل ځای راکو شو اوس بری څه کارو کو دوه دلته زموږ سره 4 دی او 2 دی نو دوه سره دلته یا مو په 2 کې ملټیپلیکیشن وکړو یا په 4 کې وکړو ملټیپلیکیشن وکړو ملټیپلای بوث ساید بای 4 چې ملټیپلای بوث ساید بای 4 وکړو 4y to the power 4 and دا 4 سره کینسل شي دا به زموږ د دې ایکویشن زموږ سره راشي او ایکویشن موږ نوم ورکو equation number A no sorry the equation number A la more correct ٹھیک شو 4y to the power 4 is equal to x to the power 4 plus 2x square plus 4c یو زموږ سره به سره یو کانسټنټ رالو اوس موږ لري کار کوو چې دا کم کانسټنټ زموږ سره رالو c دا موږ سپوز کو سا is a c1 کانسټنټ نمبر 1 دا 4c پسې موږ سوال لګو c1 او د ایکویشن نمبر نمبر کو سا ایکویشن نمبر A اوس به خپل باونډري کنډیشن څه کوو اب راول موږ چې باندې کله سیپریبل ویریبل باندې سوال سال کوو بس موږ پس کوو په دې کې پرې خودو ر C1 ویلو غره موږ نه پاینټ کولای نو په دې کې دا کمبینیشن ویلو پرابلم زموږ سره کېو دا ګیون درې د پاره دی چې موږ د C1 ویلو غره څه کوو کم کانسټنټ زموږ سره په کوېشن کې کوو چې دا ویلو غره موږ څه کوو اصل کې هغه پاینټ کوو ټیک شو د C1 ویلو به موږ وایو چې نو پټ y of 0 is equal to 1 نو موږ وایو کنه چې y کې دنه کم 0 درې مطلب سره دا x ته x ویلو څه ده دا 0 د زموږ سره نو چې په دې ایکویشن کې کم ځای x ته الته موږ 0 پټ کو خو موږ دا وایو چې دا y خپل ویلو څه ده 1 ده نو چې کم ځای y دلته به 1 پټ شو چې کم ځای x دلته به 0 پټ شي نو زموږ سره C1 ویلو راشي 4 اخر C1 ویلو براولو and put in equation number A په ایکویشن کې واپس پټ کو 4y to the power 4 is equal to x to the power 4 plus 2x square او C1 په ځای وسو لګي 4 ولګي ټیک شو نو دا و زموږ سره سیپریبل ویریبل ایکویشن باندې کوېسچن وي د ایگزامپل مو